السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدرمندو مینوالو رونو خويندو، الله سبحانه وتعالى دي زمونږ د ټولو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالى دي موږ ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالیانې نصیب کړي. هسې ناسومه مکتبه کې مې څه کار کو، ذهن کې مې راغلي چې تاسو ته یو فایده بیان کړمه. فایده دا د معمولي کار او لوی اجر، معمولي کار او لوی اجر. الله سبحانه وتعالى مهربانه باچا دی او رب العالمین ته پته دی چې دا انسانان کمزوري دي. وخلق الانسان ضعیفه، او انسان کمزوری پیدا شوی دی، رب العالمین وی. نو داسې اعمال موږ ته شریعت کې ښوی شوي دي چې عمل لږ دی او اجر پې الله سبحانه وتعالی ډېر ورکوي. په هغې کې یو عمل درته ښیمه، او انشاءالله چې کله موقع میلاوېده تاسو ته به داسې اعمال هغه وخت په وخت ښایو. یو عمل په هغې کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی، او دا حدیث امام مسلم رحمه الله هم راوړی دی او امام ابو داود رحمه الله په خپلو سننو کې هم راوړی او په نورو کتابونو کې هم شتي. ما منکم من احد یتوضا، په تاسو کې چې یو سړی اودس وکړي او اودس په ښه طریقه باندې وکړي، ثم یقول، او بیا دا دعا ووایي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا دعا راته بیا وایم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چا چې دا مختصر دعا ووایي، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء. الله ورته د جنت 58 دروازې کولاو کړي، او په کوم باندې چې دی جنت ته ننوته غواړي په هغې ننوتی شي. قدرمنو، معمولي ذکر او د جنت 8 دروازې درته کولاویږي. دا ذکر هیر نه کوي او دس پسې وایي چې کله هم چاردام وکړي نو دا ذکر وایي. په خپل هم دا ذکر یې زده کوي او خپلو ماشومانانو ته، خپلو بیبیانو ته، خپلو ښځو ته، خپلو مشرانو او کشرانو ته هم دا ذکر وښایي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.